اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قابل قدر سامعینو ناصرین، و د حوالې سره مختلف کلیپونه به تاسو لیدلی وي. نور علماو والا دا کس خپله بیا پړوئ. یو شاید څه هغه واقعا یو غلط رسم، یو غیر شرعي رسم، یو ظالمانه رسم څه هغه ځنه پلاران ظلمان شي، هغه خپلې لور باندې پیسې خلي، 2 لکه 5 لکه 8 لکه روپۍ خلي. ځنه وخت کې داسې شوي دي چې ورور پڅېږي هغه خور باندې پیسې خلي. ځنه وخت کې پښتو ضد ورته ودرېږي چې که 6 لکه روپۍ د راکړې ښه په ښه کني لور زه نه درکوم. دا غیر شرعي، دا کفر حالات دی. انسان بیخي کفر ته اسلام نه وبسي. دا ظلم دی، انتهایی ظلم دی. تو ځنه وخت کې مثلا یو داسې دی 2 وړونه دي، یو ورور بل ورور سره نه لګېږي، هغه ضد نه پیسې پکې ږدوي. یو بل داسې وطن ځنه رسومات برګرات دی، هغه واجب نه پیسې ورباندې کوي چې دوره پیسې راکړه کني بیا زه لور در کوم کني نه در کوم. دا ټوله حرامي دي. دا پیسې که تا واخیستلې دغو نه به ته چی کوې؟ که جامې د پوه کې الموزو کې باطل، که دغو پیسو نه د احرام واخیستلو هغه سې تو طواف باطل دی، که دغو پیسو سره اوبه دي هغه اوبو سره وضو باطل. ایتو ټوله تصرف دغو پیسو کې حرام دی. ایتو لور ډیمانډ کوای شي پیسو ته نشي کوای. هغه وایي چې مثلا ما ته مهر کې 15 تولې سونه راکړه، اما ته نشي کوای ډیمانډ. ایتو صرف دغه ځي پورې دا واک شته چې لور ایتو اجازات سره نکاح ولولي. البته زونګای تو سره خپل زړه نه مدد کوي، بیله خبره دی. اما دا غیر شرعي، دا څه دی ظلم چې 6 لک روپۍ یا 15 لک یا 8 لک یا 12 لک روپۍ ورباندې کېږي. دا حرامي دي د پلار ته، دغه جل کې پلار ته دا ویلي خلي ته نو ته نه دي جایز دا پیسې دا ته څه خالي دغه نه به چی کوي. یوه ورځ د مخ ته کابر یخی دی، ته څنګه خپل زوی ګڼي، زونګایا زوی وګڼه کنه څه ته هغه لوټ کوي، لوټ مور سره کوي، دا ظلم سره کوي. ویلې خیر دا پیسې ایتو حلقوم نه ستیریږي، دا ته حرامي دي. یو وړ کې رسی هغه جلکې و دا وخت وخت دی دا پلور مانس کې و کې څه دی بس زید شي او د زید سره 25 20 15 10 لک روپۍ ورباندې کېږي دي. دا وړ کې کومه ځینې وپتې کې دا لوډ شي برګینو کې ټریکټر، دا لوډ شي بل ځای کې په 100 روپۍ راوخي. دې سره چی وشول یو وړ کې زندګي د دار بدار کا هغه نه خپلې لور زندګي د دار بدار کا څه دا هغه شوهر د سود ته مجبور کړلو، غربات څه د روبرو کړلو، بیا به دغه جل کې څنګه زندګي وسره وکړي. سوال پکور دی کاسته چې اخر کشیر مسلمان ځون ګڼي، شیا ځون ګڼي، اسلام کا معنی پکور دا دغه حرامونه لاس واخله، د حرامي پیسې دې مخله ده. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.